نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله العظيم. زما عزتمند مسلمانانو، په تیر شوي جمعه باندې موږ دا بحث کولو چې د ګناه وبال به صرف په دنیا کې وي او په آخرت کې وي، او که نه په دنیا کې به هم وي. د هغې نه دویم نمبر بیان زموږ د 3 طلاق ورکولو په باره کې دی چې 3 طلاق ورکول ګناه بلذته ده. خو زما عزتمندو دا داسې ګناه ده چې په دې فکولو باندې د دنیا هیڅ پیدا نه ملاویږي، نه مال او دولت ملاویږي، نه لذت او مزه راځي، او نه څه نفساني خواهشات پوره کیږي. او که چېرې دا ګناه پرېښودی شي نو د دنیا هیڅ نقصان پرې نه کیږي. خو بیا هم نن مسلمانان اکثریت صرف د جهالت او د غفلت په وجه داسې بې شمېره ګناهونو کې مبتلا دي. داسې ګناه بې شمېره دي چونکې داسې ګناهونه چې دا بې شمېره دي چې د هغې نه نن ما ستاسو په خدمت کې د بیانولو دپاره د ګناه منتخب کړې ده چې هغه 3 طلاقه په یو ځل ورکول دي. خو زما دوستانو دا هم داسې ګناه ده چې د دې فکولو کې د دنیا هیڅ فایده نشته، نه څه مالي فایده شته او نه څه لذت او فایده راځي، بلکې الټه د ټول جون پریشاني مفت کې اوچتولی شي. خو نن د طلاق ورکوونکي اکثریت 3 طلاقونه ورکوي او د دې بې لذته ګناه ارتکاب کوي. حالانکه طلاق ورکول نه چې کم مقصد دی، یعنی ښځه د نکاح نه اوښکل دی، نو دا مقصد خو په جایزه طریقه یو طلاق ورکولو سره هم پوره کیدی شي. بیا بې ضرورته 3 طلاقونه په یو ځای ورکول او دا ناجایز او حرام ارتکاب کول الله رب العالمین ناراضه کول څومره د لوی بېوقوفتیا خبره ده. نن پوره معاشره په دې ګناه کې راګیره ده. د مسئلې نه معلومېدلو په وجه دا طلاق د صحیح طریقې نه معلومېدو په وجه دا غلط ګناه طریقه اختیاره کړې وي چې په دې وجه باندې خاندانونه او پیړۍ تباه و برباد شي، د معصومو بچو ژوند برباد شي. نو زما عزتمندو، تاسو ته مختصر غونډه کې د دې په باره کې لږ وضاحت کول غواړم چې هر یو انسان په دې باندې سوچ او فکر وکړي. لومبنۍ خبره دا کوم چې دا خبره د دې مضمون دپاره د تمهید حیثیت لري. د دې خلاصه دا چې اسلام صرف د مونځ او روژې نوم نه دی چې بس مونځ کوه روژې نیسه نو ته پوخ مسلمان یې،
او د باقی جون په ټولو کارونو کې تا ته ازادي ده څنګه چې ستا زړه غواړي هغه شان کوه. نو زما دوستانو بلکې اسلام خو نوم د دې دی چې خپل 24 ګنټې ژوند د الله او د الله د پیغمبر د حکم مطابق جوړ کړئ. یو انسان ته چې په خپل ژوند کې څومره کارونه کول ضروري وي په هغې کې یو کار هم داسې نه دی چې د هغې کار په باره کې د الله او د الله د پیغمبر هدایات موجود نه وي. نن د مسلمانانو اکثریت په دې غلط فهمۍ کې مبتلا دي چې دوی صرف مز او روجا دین ګڼلی دی. مز او روجا دا کوونکي دینداره ګڼلی شي اگر چې باقی ژوند د دین نه څومره هم لرې وي. د ده معاملات د ده معاشرات او د ده اخلاق هر څومره خرابیان وي خو د مز او روژې په وجه هغه پوخ دینداره ګڼلی کېږي. د دې غلط فهمۍ په وجه نن عالمانو د مونځ روژې په باره کې خو د مسلو تپوسونه کولی شي خو چې زما نه دا غلطي وشوه زما مونځ وشو او که نه شو سجده سهوه واجب شوه او که نه شوه زه د مونځ اعاده وکړم او که نه یا مثلا روجا نشم نیولی فدیه څومره ادا کړم. دغه شان د حج او زکات مسلو هم بعضې خلق تپوسونه کوي خو د ژوند باقي کارونو باندې یا د باقي کارونو په باره کې د مسلو تپوس ضرورت نه محسوسوي. مثال په طور یو انسان کاروبار کوي نو هغه دا نه وایي چې یاره دا کار حلال دی که دا حرام دی. آیا دا څیز اخیستل ته دې طریقې سره حلال دی او که حرام دی؟ آیا زه دا قسمه نوکري کوم چې دا نوکري زما دپاره صحیح ده او که صحیح نه ده؟ آیا زه دا شکل او صورت اختیاروم نو دا جایز دی او که ناجایز دی؟ نو داسې قسمه ډېر بې شمېره مسلې خو موږ د دین د فهرست نه اوښکلي دي. بس صرف دومره معلومات پکار دی چې مونځ کې سجده سهوه کله واجبېږي او کله نه واجبېږي. خو زما عزتمندو د دین دپاره صرف عبادات نه دی بلکې دین د 5 شعبو نوم دی. لومړنی نمبر په هغې کې عقیده عقاید ورته ویل کېږي. دویم نمبر عبادات، دریم نمبر معاملات، څلورم نمبر معاشرات او پنځم نمبر اخلاق. د دې مونځ او روژې، زکات او حج تعلق د دین صرف یوې شعبې عبادتونو سره دی. د دې نه علاوه د دین 4 اجزا باقي دي خو دا 4 واړه موږ د فهرست نه اوښکلي دي. زما دوستانو عور سره وورئ او پوه شئ د سړي دین تر هغه وخته پورې کامل نشي جوړېدی تر کومې پورې چې دا 5 شعبې د الله تعالی او د هغه د پیغمبر علیه السلام مطابق یا د حکم مطابق جوړې نه کړي. په کومه شعبه کې چې څومره نقص وي په هغه شعبه کې به د هغه دین هغه ناقص وي.
د الله تعالی د حکم مطابق جوړول لازمی دي، نو هله به دین کامل کیږي. بلکې زما دوستانو عبر وکړئ او سوچ وکړئ چې منځ، روژې او نور عبادتونو تعلق د انسان خپل ذات سره دی. که یو انسان منځ نه کوي، روژه نه نیسي، نو خپل نقصان به کوي، خو معاملات او معاشرات او اخلاق و تعلق د خپل ذات نه زیات د نورو انسانانو سره دی، پورا معاشره سره دی، پورا خاندان او ټول خپل خپلوانو سره دی. که یو انسان منځ نه کوي، د دې نقصان به صرف د ذات پورې محدود وي، اگر چې نحوست به پوره محلې ته رسیږي، خو ښکارا نقصان صرف د ذات پورې محدود وي. نور معاشره د دنه متاثره کیږي. خو زما دوستانو که یو انسان خدای مکړه اخلاق خراب وي، د معاملات خراب وي، د معاشرات فاسد وي، د دې نقصان به صرف د ذات پورې محدود نه وي، بلکې د دې په وجه به د پوره معاشرې بېچیني او بې ارامي د کور خلق، د بیبي او بچي، د خاندان، د خپل خپلوان، د محلې والا، د دې نه زیات د کلي خلق، د دې نه زیات پوره ښار والا، بلکې د ټول ملک والا به د نقصان نه متاثره کیږي. مثلا د یو غل د غلا د لاسه پوره محله پریشانه وي، د دې غل د خپل خاندان پریشانه وي، د یو ډاکو په وجه پوره ښار کې بېچینۍ کې مبتلا وي. زمونږ چې نن سبا کوم ساینسدانان دي، د دوی د لوټ مار په وجه پوره ملک پریشانه دی. د یو سړي د طلاق ورکولو په وجه دواړه خاندانونه همیشه د نفرت په اور کې سوځېږي، بچي تباه و برباد کیږي. نو معلومه شوه چې د معاملاتو او معاشراتو د اخلاقو خرابي پوره معاشره به بې ارامه کوي. نن پوره ملک د بېچینۍ او بې ارامۍ کې ولې مبتلا دي؟ په هر اعتبار سره موږ په ښکته ولې روان یو؟ د دې څه وجه ده؟ د دې همدا وجه ده چې نن زموږ معاملات، زموږ معاشرت، زموږ اخلاق د نبی علیه السلام د تعلیماتو مطابق نه دي پاتې شوي. موږ جومات ته راځو، په اوږدو منځونو کولو نه ستړي کیږو، خو چې کله جومات نه وځو، بازار یا کور ته لاړ شو یا دفتر ته لاړ شو، نو هلته زموږ حالات د جومات والا حالات نه مکمل مختلف وي. نو عرض مې دا و زما عزتمندو چې د منځ او روژې نوم اسلام د منځ او د روژې نوم نه دی، بلکې اسلام خو نوم دی د خپل 40 غنټې ژوند د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم مطابق جوړ شي. که د جماعت جون وي او که د کور جون وي او که چېرته دفتري جون وي یا په بازار کې جون تېرولو غواړو، نو کم از کم چې د الله او د الله پیغمبر علیه السلام د طریقو په شان یې جوړ کړو، چې څنګه موږ نه الله رب العالمین جون غوښتلی دی او څنګه طریقې راته نبی علیه السلام مبارک ښودلی دی، چې په هغه طریقو باندې موږ او تاسو اقدام کیدو. زما عزتمندو، نننی بیان زمونږ د دغه په باره کې و. انشاءالله مزید آینده نور جمعو له به خیر نور بیانات کیږي. هم د دې متعلق وی هر یو ملګري کوشش دا کوي چې پوره بیان د اول نه تر اخره پورې واوري، انشاءالله پیدا ملو شي.